أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله په نوم سره چې هغه ډېر ډېر مهربان ده او ډېر ډېر رحم کوونکی ده. بسم الله تفسیر دیمته د حواله سره پرون موږ نیمه خبرې کړې وې. نیمه خبرې مو د ته چې سبب وکم. اول می دا خبره کړې وا چې بسم الله دا د قران جز دا کده قران جز نه ده. یعنی بسم الله چې دا قرآن مجید چې څنګه نور آیتونه دي دغه سه دا آیات تا کدا آیات نه ده. د کې فقهاو مختلف اقوال دي. اول خبره دادو چې امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې بسم الله د قرآن آیات تا اسرا د هر صورت ها آیات تا او د هر صورت حسادو دی وجنا هر صورت نه پهله بسم الله لیکل شوی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا غرنګ ائمه ثلاثه امام مالک رحمت الله علیه هغه دای چې د بسم الله چې بسم الله دا د قرآن آیات تا خو هغه د قرآن آیات تا هغه جز دا چې کوم په سورۃ النمل کې دا چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن سادو او د قرآن جز دا. بقایا د هر صورت سره چې بسم الله لیکل دو دا د قرآن حصہ نه دو د قرآن جز نه دا یا د قرآن یو آیت تامان نه دا. اوس دا خبره هم تو سیاره دلی د علماونه چې به د قرآن یو ټکی دی و جز دی و آیات انکار دی وکړل یو د نه منال بیا خدا سره کفر ته وړي دا کافر شو. اوس چې دلته دا خبره دو آیا د غړ غړ بزرګون چې دا خبره کوي دا اسلام نه بری شول نه. دې خبره مطلب دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه دا یو کولا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نقل کړه. دا غرنګ علامه ابن رشد چې هغه د ملکیه امام دا ډیر غټ علم دا اغي نقل کړه دا چې په دا ملکیه منته یعنی امام مالک رحمت الله علیه منته چې دا خبره چا نقل کړي دو چې بسم الله غي چې د قران جز نه دا خبره صحیح نه دو. دا یو کولا صحیح کولا دا چې کوم د امام حنیفه رحمت الله علیه په دې کې رائے دو هغه رائے د امام مالک رحمت الله علیه. بل دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې قرآن بسم الله چې دا د هر صورت هر قرآن جز خدا غینه انکار نشتا خود هر صورت دا آیت تام نه دو او به چې د لیکل شوی ویل دو نو دیو چې لیکل شوی دو چې هغه چې دا د قرآن هغه سوره نمل کې آیات شوال اوس چې څومره سوراتونو کې لیکل دو دا د تاکید دی پر لیکل شوی دو. جبکې امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د هر صورت حسادو او د هر بسم الله چې دا د قرآن هر یو آیات تا دیو جن د قرآن د ټوټل آیتونه چې دیغه کې اختلاف تا څوک چې 6666 دي څوک چې 6632 دي څوک چې 6644 دي څوک چې 6639 دي. نو دا مختلف خبره دی وجدي چې اوس کوم امام یې چې وی دا د هر صورت حسادو نو 114 کې 113 زوتی شولې چې کوم یې چې نه دو 113 آیتونه رقم شول. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې د بسم الله چې هر صورت سره لیکل شي دا د هر صورت ساحدو ایسرا د جز هدا آیت تاماحدو بل دا چې د قران کې لیکل شوی دو د هر بسم الله چې دا تاسیس ته پر لیکل شوی بنیاد ته پر لیکل شوی. ایوا خبره دویمه مسله دا چې د دلته سورۃ الفاتحه مو شروع کړه دینه په بسم الله لیکل دا بسم الله د سوره فاتحه جز دا آیات دا کا آیات نه ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه دا د احسان ده. امام مالک ائمه ثلاثه دا یي جبکې امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې نه دا د سوره فاتحه احساسو دیو جن چې څومره شوافی دي اچ کله المنز کې چې کوم المنزونو کې جهري کې راتې لکېږي هغه سوره فاتحه په ظاهر یي بیا هغه بسم الله په ظاهر یي
جبکې احناف ته کوي احناف خو الحمدلله نه شروع کی خو بسم الله پټه وایي یوه خبره. او بیا سورة الفاتحه چې دو دا د المنځ سادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب چې هغه الموز نه ده چې هغې کې الحمدلله نه وي. خو لیکن دا مسله لږ کې د سره نوٹ کوي چې دا حدیث دا چرغله ده دا منفرد سړي ترغله ده چې کوم سړه بیل المونځ کوي بیل چې کله څوک المونځ کوي چې د سورة الفاتحه نه ویله د دې لمونځ نه وشوه. خو چې امام صاحب کله لمونځ کوي بیا امام چې سوره فاتحه وایي بس به چې مقتدي دی دی اقتدا کې ده هر څه امام پوسی دی بیا مقتدي لمونځ نه کوي. احناف مسلک دا ده حنبلی مالکی شافعی او مسلک بیل ده. برحال بل خبره ده چې موږ دا خبره وکړله چې بسم الله کې الله پاک درې نومې دي درې یو د الله خپله نومادو بل الرحمن دا د الله نومادو بل الرحیم دا د الله نومادو. بیا د بسم الله کې چې د الله نومادو د دې تاثیر د دې وجه د هر څه د مته مو پرون خبره کړې وه د مخ کې دوی نومې پوتې دي. الرحمن الله پاک ډیر مهربانه ده ډیر مهربانه ده. الرحیم الله پاک ډیر رحم کوونکی ده. نو دلته علماء لیکلي چې الرحمن تعلق چې دا د دنیا سره ده چې الله پاک دنیا کې هم په هر سړي باندې رحم کړی ده په هر سړي باندې مهربانه ده. که کافر ده که مسلمان ده الله رزق ورکوي کافر ته هیر کوي مسلمان ته هیر کوي. الله مصیبتونه نه لري کوي کافر نه لري کوي او مسلمان نه لري کوي. خدا الرحمن تعلق چې دا د دنیا سره ده. الرحیم تعلق چې دا بیا د آخرت سره ده چې الله پاک چې رحم کوي بیا به د آخرت رحم چې دا به صرف په مسلمان منته کوي دا به په کافر منته نه کوي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې دلته الرحمن وي چې ډیر مهربانه ده الرحیم وي چې ډیر رحم کوونکی ده. نو دلته دا یوه پاته بله لاګي چې بی د الله پاک رحمت چې دا مهرباني چې دو دا ډیره زیاته دو د الله پاک رحمت او مهرباني چې دو دا ډیره زیاته دو ځکه چې الله پاک د دنیا انسانونو کې چې رحمت تقسیم کړه دا صرف 1% تقسیم کړه ده او 99% دا رحمت چې دا د آخرت کې مسلمانانو د پرایه شو ده. او الله چې حدیث کې چې ان رحمتي سبقت غضبي چې د مو رحمت چې دا د مو غضب د مو غصې منته سبقت کړه د مخ کې لوړ ده. دا غرانګي الله پاک ډیر مهربانه ده ډیر رحم کوونکی ده. خو چې څرنګه څوک سړی ایرشي لشکي ایرشي دا خبره. بل دا چې د بسم الله ډیر زیات فائدې دي چې څومره آسماني کتابونه ورغولي دي دغه ابتلا بسم الله سره شوی دو. خو لیکن بسم الله الرحمن الرحیم دا پورا بسم الله چې ملو شوی دو دا صرف دی امت ته ملو شوی دو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مت چې خاص شیونه کړل شوی دي هغه کې الله پاک یو خاص شای متدار کړه دا چې پورا بسم الله ورکړي دو. او د بسم الله الرحمن الرحیم ډېرې فائدې دي او دا ویل چې دی کې اسم اعظم ده او چې کومه دعا اسم اعظم سره وغوښتل شي الله پاک هغه قبلوي. نو لہذا که چا رزق مسله وي چا بل څه مسله وي نور مسلې وي څه مصیبت وي هغه د بسم الله الرحمن الرحیم د دې ورد د دې ذکر او په نوستو دی کوي پتلنې دی کوي او په کاټ کې دی کوي په دردنې دی کوي چې څرنګه دا ډیر کواشي چې څومره مسلې وي الله به حل کوي. یوه میاشت رسېده ازماو کی دا نشي کېدله چې هغې کې د الله اسم اعظم وي بیا هغه دعا قبوله نشي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اسم اعظم ده پکې دعا قبول شوه که نه شوه قبوله. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د روم په مقام انت روم سره یو جنگ وشول هغه فتح کړل. نو چې د روم جرنیلونه قید کړل اکه یو جرنیل و هغه ته روغلال ته وی چې
جنگ کې فتح شکست ګټن بریدن لریدن او شکست خوړن دا د جنگ حسادو. خو زه ته یوه خبره کوم چې موږ د تو قیدیون یو دا رومیونو سره چې د دې کانه پینه ونه خوري ویلې ونه خوري ځکه چې مو دشمنون ډیر دي جنگ ګټن لریدن دا یوه اسادو خو ته ډیر بهادر دشمن یې په دې وجه دا خبره دې ته کوم چې دا رومیون چې دي دا سره یو عجیبه زهر ده داسې زهر ده چې د هغې ذایقې ورسره صفاته نه ولګېده چې څوک څرنګې ایر کي هغې چې ژبې ته راسي هغه سره پیله پیله سړه مړ وي. خو لیکن ته بهادر یې او ته مې خوښ وي تو دلیري او بهادرۍ دی واجب. زه تو ته یو نصیحت کوم چې دا خلک چې کانه پینه تو ته روړي دي دی لوڅه خوراک ونه کې دا زهر په دیر کې. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یې ته فرمیل چې دا زهر تو سره شته وی چې او دا زهر مو سره شته ده هغې ته چې تلش کې مو ته وشیه ته وایې خندل. نو ارومي قیدي چې وه هغې دا ګوته کلاو کړه یوه خنا یې پکې جوړه کړې وه هغې کې هغه زهر و. خالد بن ولید رضی الله ګیلاس وروخوسته اوبو ته یې ته چې یې روچوه چې اوبو ته یې روچوله او وایې وي چې بسم الله رب السماوات و رب الارض بسم الله الذي لا يضر من كل داء. دا د ویل اسم اعظم سره ګیلاس وچه هیڅ اثر نه په وکړه او کومې شي مته چې د هر شي ابتدا هغه موږ چې تشي نه کوي بسم الله نه کوي جماعت ته نوځي بسم الله ویا بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ووزي ويا بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. او کومه روټۍ خوري بسم الله په ویا شیطان بوچی نن چې د څومره مایدې خروپې دي دا ارچا بیموري دا ټینشن دا بلډ پریشر دا مې ګیس دا مې دا او مړی خو دې وکسه کنه چې تو چې تا ګاپې ته بسم الله تیرا کړې نه یې تیرا او دا خبرې علماو لیکلي دي چې کومې ګاپې ته کوم خروک ته سړی بسم الله تیره کي شیطان خو خپله هغې سره نشي شریکېدله چې کومې ته نه کې تیره هغې کې شیطان دې سره شریک وي چې کومې ته تیره کې به شیطان خو خپله نشي شریکېدله چې هغوزو کې آس پاس ملګري ووتي چې ګیر لګوئ منډې وایي دلته تاسې نشئ پته کېده. نو دی بسم الله ډېر برکات دي. دې وجې نه دا الله پاک د قرآن مجید آغاز کې دوی خبرې موږ وکړلې چې یو اعوذ بالله او یو بسم الله دا دوی خبرې دي. انسان کې به یا غصه وي د غصې جذبات وي یا به د دې مینې محبت جذبات وي. دا دوی خبرې دي دا دوه شیونه په دې کې خاص دي. غصه به خامخا کوي او مینه به دا کوي. داسې انسان نشته چې دا صرف غصنوک وي مینه نه وي پکې. دا الله پاک شي چې چا منته د غصې غلبه وشوله جذبې کې روغلال هغه د شیطان ملګری ده. دا اعوذ بالله موږ ته دا سبا کار کوي چې کله ته اعوذ بالله وایې به د څومره د نقصان ولا شیونه چې دي جذبات چې دي دا ختم. شیطان نه پناه د شیطان ملګرو نه پناه او د شیطانی اعمالو نه پناه اعوذ بالله سره او بل مینه محبت ته هغې د پر بسم الله دو بسم الله دی ویله دا ملګری دغه خلکو ملګرتیا دی وکړه چې هغه الله سره مینه کوي د الله احکامو سره مینه کوي او هغه اعمالو سره مینه کوي چې هغه الله رضا غواړي. نو دی وجه نه دا قرآن ابتدا چې دو مینه او غضب دا موږ ته آغاز اعوذ بالله او بسم الله نه وکړو. خیري مسله دا چې کله قرآن شروع کای قرآن یای بیا به هغې دپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به لازمي یای دا ضروري دي. نور چې هره چار کوي هغې سره اعوذ بالله ما یا بسم الله نه شروع کوه. خو چې کله قرآن شروع کوي بیا دې دپاره لازمي دی چې تا اعوذ بالله وایي. او قرآن کې دا خبر ورغلی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ چې کله ته قرآن یعنی قرآن اراده رتم قرات القرآن چې کله ته اراده کوي د قرات د قرآن یعنی فاستعذ بالله بیا الله پناه وغواړه. بیا مې دې منته دا خبره کړې وه چې الله پناه ویلې وغواړه چې ځکه چې شیطان دا غټ دشمن ده او داسې دشمن ده چې موږ ته نظیر ته نرسي.
نو الله ټولو نه غوټ تا چې غوټ دشمن دی وي به سړه غوټو خلکو ترسي پناه وړي به د الله پناه وړه او چې څنګه شیطان مشته نشي لیدل یو سړی نقصان درسي ته لیدل شي خو غینه خو به ته ځون باج کې و چې ته وینې نه ا نقصان درسي بیا الله موږ وینو نه د اغي ذات پني کې روشه چاته یې نه بیا مې ول مې دا خبره کړې وا چې څومره آسماني کتابونه تعلیمات چرولي د هغه خلاصا چې دعا قرآن ده د قرآن خلاصا چې د سورۃ الفاتحه دو د سورۃ الفاتحه خلاصا چې دغه بسم الله الرحمن الرحیم ده او بسم الله الرحمن الرحیم خلاصا چې دغه بادو او د با خلاصا چې دغه با کې نون دی یو ټکه ده د یو ټکی خلاصا چې دغه نون دی زیر ده او زیر په دې دلالت کوي چې نون دی عجیزه ده په عربو کې نو ته دا یې چې ته د الله چې څرنګه بای وا نقطه دو داسې یو الله توحید ومنه ویلي چې ټول قرآن دی الله یا څومره تعلیمات چې دی الله توحید خبره کوي بل لا ځون کې عجیزي روله اوس دلته دا خبره کې دا شي خبره لږ کې ستړه شو او قیمتي دو اخیری کوم یو منټ خو نه یونیم چې به موږ اوې چې د بسم الله خو څلور ټکی دي په دې کې د سورۃ الفاتحه او د قرآن او ټول قرآن دا خلاصا شو د وړي کوونتی شي کې دا دمره تعلیمات چې دي دا دمره شوونه چې دي دا څرنګه دي خلاصا شو اعتراض کېدل شي هغه جواب دادا چې وی د خجری اډو کې وکسا دا یو اډو کوي یو بجوي موږ شاخ کو هغه وبیر کو هغه یو کومپل روشي بیا ستریری بیا هغه غوټ ته خجری بوټي نه جوړ شي چې دمره و اډو کې دمره غوټ خجری بوټه الله پاک ستر واشي بسم الله څرنګه نشي کېدل یو جواب دوام جواب امام غزالی رحمت الله علیه کړه اغه دا جواب ورکړه چې د دې جواب داسې وخلای چې د سترګه نه د سترګه د کې وړي کا غونته یو وړي کا غونته د کتنې د پر یو گیند دی وړي کا غونته گیند خو لیکن موږ دمره غټه دنیا په کوسو غټ اسمنونه غټ غرونه غټ سمندرونه پورا د دنیا نظام کتا شو اوس که موږ وکړو چې دمره غټه دنیا په کتا شو دمره یو ګول وړي کا غونته گینا ده چې دا وړي کې شي کې د پورا دنیا موږ جمع کوا شو نو دا غرانګ د الله کلام د بسم الله کې موږ پورا قرآن خلاصا د سورۃ الفاتحه خلاصا دا جمع کوا شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین